نن زمون ملک کې یو عجیب رواج دی، په دې خلقو کې مشهور دي، څوک صاحبزاده صاحب دی، څوک صاحب حق صاحب دی، څوک میاں صاحب دی، څوک صاحب دی، څوک صاحب دی. الکه دا ودی دې څه مطلب وایي چې د دوی مشران چې وو هغه نیکان تیر شي، نو د مشران نیکان تیر شوي کده پرانا ورځ په خروس وریږم دا نیک دی، خلک عزت کوي که نه کوي؟ دا تاسو غوندې میاں صاحب دی، صاحب حق صاحب دی، صاحبزاده صاحب دی، ولی مشران نیکان تیر شي. اغجی صاحب دی، مشران نیکان تیر شي. کلیر کٹ فیصله ده د قرآن چې تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا د خدای فیصله ده. اوس راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله ته. بی بی فاطمه خاتون جنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور لخت جگر هغه ته وای چې یا فاطمه تو سلیمی ما شئت انا لا یغنیک من الله شیئا. اے بچیا که دنیا کې د سکار خدمت پیښ شي ما ته وایه چې وکم، د دنیا سکار د کپیښ شي ما ته وایه چې وکم، خو عمل خپل ټیک کوا. انا لا یغنیک من الله شیئا. کته په قیامت کې قانون رونی وي، د خدای د قانون خلاف ورزی دې کړې وا او ته په قیامت کې خدای رونی وي، نو زبر دې نشم خلاصول. دا پیغمبر خپل لور ته وایي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور ته دا وایي او قرآن دا وایي، استاسو په خپل پړه کې فیصله وکړي چې موجوده وخت کې زمونږ عقاید چې دي یا زمونږ عقیدې چې دي دا په کم قهر باندې اخته دي دا خلک، او په کم عذاب گرفتار دي دا خلک. بیا دا تحقیق کوي چې دا په دې زیارتونو باندې مالګې شکرانه بیا دا میاگان پخپلو کې تقسیمای. دا سی زیارتونه شته چې په 2 لک روپے د هفتې ټیکه کیږي. دام د کم ځای نه راایستي دي. ما تاسو ته یو خبره کړو، مونږ هم په دې بلا گرفتار. یو مولا له یو سړی راغی ورته وی چې ښځې له مې 3 طلاق ورکړي، څنګه چل بکی؟ ویل دا خو ختمه ده خبره. وی جی دا لګې پراټې مې مروړي دي او هګۍ دي پکې، دا تاسو وخا اغستی دي خوړلې دي، ته سبا بیا راشه. چې سبا بیا راغلی دی پراټو کې چرته چرګ مرګم پوخ کړی دی، ورته وایي چې داس چلو کا اسړی خاریو ویلے گل نو گول مگول رکسی ہیں کسی نو کہہ نہیں تے باقی جا اپنا کام کر اور کسی نال گل نہ کر، بس گل نو گول مگول رکسی.
په 2 ورځو پراټو او اګو باندې 3 طلاق شوی خزه ګل نو ګول مګول مونږ هم ور سره بیا په دې قهر اخته تاسو خیال راغلی صفا حکم دے او قانون دے چې حاصلات د قبرونو خوړل چې دي دا حرام قطعی دي د قبرونو حاصلات خوړل دا حرام قطعی دي نن دنیا په دې قهر گرفتار دا بیس نه وي اس پن تاسو وای په ایمان په ټول پاکستان کې چې دا ټول زیارتونه را جمع کړي د حضرت عثمان د قبر خاورو ته رسیدې شي چې د ټول پاکستان زیارتونه را جمع کړي ورسره د ټول عربستان قبرونه او زیارتونه را جمع کړي د بیبي فاطمه د قبر خاورو ته رسیدې شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر خاورو ته دا ټول کائنات رسیدې شي الته مال گشتا شکرانه شتا زما دی وړوکوالی کې دا خبره ډیره مشهوره وه چې د چا ښځه نه او هغه پیر بابا تلار شي نو ښځه ورکوي ډلې ډلې د هلکان بتله او د هلته به زیارت نه ښځه غوښته دنیا په دې عذاب هم گرفتاره وه اوس فی الحال په دې قبایلو کې فی الحال دا درا دمخیل چې دی زما کلی زما وطن اوس هم پکې چې قسم خوري حالانکه دنیا څومره لرې لاړه لیکن چې قسم خوري نو خپلو کې یو بل ته وایي چې په کاکا صاحب نه دا قسم وي په کاکا صاحب ښځې چې په یو بل سره لبړه جوړه شي وای په بابا صاحب می دا قسم نو د ښځو بابا صاحب او د سړو کاکا صاحب اوس فلا زمون وطن ته چوره سي داسې موړ غوندې ده په موړ کې یو زیارت ته تور فقیر ورته وي ښځې چې قسم خوري وای په تور فقیر می دا قسم په تور فقیر فلحال دا قبائل اوسم په دې عظیم قهر گرفتار دي اوس دا پته دوی ته نشته چې سوا د الله د ذات نه په بل اچا قسم نکی کوي په قران می دي قسم وی په قران هم قسم نکیږي په پیغمبر می دي قسمی په پیغمبر هم قسم نکیږي سوا د خدای د ذات نه په بل اچي قسم نکی دنیا څومره لرې لاړه لیکن د دین په میدان کې زمونږ د ملک مسلمانان چې دي تر اوسه پورې په دې عظیم قهر گرفتار دي اچانه ما تیره جمعه تپوس کړه ته چې پاودس کې سړی یو اندام 3 ځل وینځي او په تیمم کې یو ځل په لاس ولې راکاږي ولی ولی ها اسه وېما چې ټول د وجلو یې خصو وکم
رحمان بابا و یا زما په یار کې مهر و وفا نشتا یا زما په یار کې مهر و وفا نشتا یا دنیا ټوله بے مهر بے وفا شوا یا خود لیوانه ما دماغ میں خراب تھے او یا خود دنیا نن د عقل جنازه وته د عقل جنازه وته والله کپ دمرم پويږي چې اوس یو بل پختنه قدر نو کوم په دې لوډ سپیکر باندې لګاوې نه براته بد اخکاری 12 اورې دیکيږي چې د اوري او د جني د لوی او د سماتی زه پاکولم خدای راستی کا تاسو پیژنئ چې په اوري کې به څنګه پاکه او په اور جمی کې به څنګه پاکه په دې تحصیل کې یو امامو نو یو شیخ ناس ته اوس دغه د استنجا ته ناس ته نو به په ځان را پریخي دي دغه کوي مولا په ولاړې ورته ستړی شو نو ورته چې هو ستې غواړې بیړه دې غرکشه سرمن خو دې وویسته که نه بس که که نه او دې همدغه شی به خړتا څه چل دی صاحب استنجا لږه ښه کول پکار دي چې پوره پاک شم دغه کار باندې پوهېږئ نور په 16-15 نه اوس دراز خبر زده کوي قانون زده کوي قانون چې کوم شی به تاسو ته پکار راځي او په کومو دفعاتو به ته ځان خلاصولی شي قانون زده کا نن قانون چې دی هغه د مسلمان په زندګۍ کې یو لاشه دی نه اول زده کول د قانون دی په دې رازم سوچ کړی دی قرآن ابتدا شوی ده په بسم الله باندې او ختم شوی ده په من الجنة والناس باندې اوس بسم الله کی اول بے دا او جنت والناس کی سین دے آخر کی نو بے او سین چی جمع کی ستی جوڑ شي بس زمون په ملک لاره ته وای او په عربی کې بس کافی او شافی ته وای بی او سین چی جمع کی د دې معنا دا بس یعنی د بی او د سین په منځ کې چې کوم کلام دی بس دا کافی او شافی دی دې نه پاخوا نور هیڅ نشته بیا ګوره د دې بی ابتدا الله په زیر ولی کړی دا بسم الله دا لفظ بسم الله ولی نه دی یا بسم الله ولی نه دی دواړه جایز دي بسم الله ولی الله نبی یا بسم الله ولی نبی بسم الله ولی کتا سو خیالو کوي زور پاس وی او پیخ داغه نه پاس وی بیا دا سره الف ب ت س خو بم چرته وی کنه دی دا ویلی وقتی میں دا سی یو شیخ کتو نو عام اغسته او عام ناغام پاس سر کی سوره کړم ما ورته دا سی اشاره وکړه ما ته اورانه منډه کړه مطلب دا چې د امرانه جوړه دي دا غشور له تکړه نور بچی بسم الله ولی نه دی یا بسم الله ولی نه دی راس پکې دا دی
چې بیچ دا لاندې د دا زیر لاندې زور پاس وي او پیخ داغه نه پاس وي. نو الله پاک پکې دا شی ښیي چې ما د دومره عظیم خپل کلام ابتدا په عاجزۍ باندې وکړه. بسم الله باندې مې ابتدا ځکه وکړه چې دا زیر چې دی دا ډېر عاجز دی په نسبت سره زور ته او پیخ ته. نو چې زه د خپل کلام ابتدا په عاجزۍ کوم نو بل څوک دی چې هغه به د خپل کلام ابتدا په غرور باندې وي. زما عزیزانو دا ټول د راز څیزونه دي، ټول دې کې ډېر عظیم خوند دی که دا الله پاک چاته نصیب کی او دا توفیق ولا ورکي. دې کې ډېر عظیم خوند دی. بله ورځ مې چا نه تپوس وکړو چې د قرآن ته قرآن ولې وایي؟ نو هغه داسې نیمګړی غوندې ملا و چې قرآن دی که نه؟ وایي د خدای کلام نه دی. ما خدای کلام خدای خو چې دا قرآن ورته ولې وایي؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. نو دا قرآن مجید ورته ولې وایي؟ وایي د خدای کلام نه دی، قرآن ورته نه وایي. را سره نیغ شو چې نیغ شوم روانېږه سې به مې دا خوله والي په سپېړه او لار لنډوه. نو په دویمه ورځ بیا راغی و یاره ستا په خبره مې چا نه تپوس وکړو اوس پې پوه شوم چې قرآن ته قرآن ولې وایي. زما عزیزانو قرآن ته قرآن ولې وایي؟ ابتدای په زیر ولې شوې؟ دا ټولې خبرې تعلق لري د عشق سره. چې کوم ذات ستا خوښ وي نو د هغه په خبرو کې به څه چل کې سوچ به کې، کوشش به کې، د زده کولو دپاره به منډې ترړې وهې چې کوم کلام ستا خوښې کړه. دې کې خو د یار د خط و خال نښې دي که نه؟ رحمان بابا وی چې د یار د خط و خال نښې پکې وي، چې د یار د خط و خال نښې پکې وي، زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښ یما. چې د یار د خط و خال نښې پکې وي نو هر وخت زوړن سر په کتاب کتو خوشحاله چې د یار د خط و خال نښې پکې وي. وعزیزان که تاسو یوازې د الحمدو کې کوشش وکړئ او یوازې د الحمدو په تفسیر باندې شروع وکړئ، عقل به مو خوځي چې دا الحمدو باندې الله شروع ولې وکړه او بیا دی الحمدو کې دا الف او لام ولې راوړه او بیا ورپسې الرحمن ولې وي، بیا ورپسې الرحیم ولې وي، بیا ورپسې مالک یوم الدین ولې وي، بیا ورپسې ایاک نعبد و ایاک نستعین ولې وي، بیا ورپسې اهدنا الصراط المستقیم ولې وي، بیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولې وي. یو په دې الحمدو کې چې ته ریسرچ شروع کې عقل به دې حیران شي په یو الحمد. بیا د ټولو ائمه مفسرینو په دې اتفاق دی چې الحمدو نوالا تر ولدوالین پورې دا ټول قرآن بیا د دې یو الحمد تفسیر دی. ټول قرآن د دې یو الحمد تفسیر دی. زما عزیزانو دا د محبوب خبرې دي او د محبوب کلام دی. په خدای قسم امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولید
او تپوس ته کو چې یا الله ته پس ډیر خوشالېږي. الله ورته فرمایل بتلاوت القرآن، زه په دې خوشالېږم چې څوک د قرآن تلاوت ډیر کوي، قرآن چې څوک ډیر ملي. نو چې اوسګار ټیم درته ملاو شي که نور څه درته نه یاد، د الحمد وایا، قل هو وایا، تبارک الذی، یو تبارک الذی. او واورئ دلته تبارک الذی څه چل دی؟ د شیخانو دغه کړې ده چې د جمعې په شپه به امام خامخا تبارک الذی وایي. ولې وایي مشرانو بزرګانو، بزرګان لا کم دی بزرګان. اوس په ایمان یې وایي چېرته بزرګ شته؟ وایي په دې پاکستان کې بزرګ شته؟ که کم بزرګان وو هغه هم پاکستان ټول خسیان کړه. دا د سود د زکات پیسې ورمخکې کړي دي که څه دغه پکې هم خسیان کړه بزرګان. یو ما ته وښایي چې اول زه ورشم او متیاز یې اوس کم، یو غیرت. دا اوس مولیان ورپسې شوي دي چې تبلیغی جماعت والا چې دي دا ښه نه دي، ټول یې ورک کا. اوس یو لنډه غوندې خبره واورئ. د تبلیغی جماعت والاو دغه بنیاد تحقیق ما کړی دی چې د کوم ځای نه بنیاد را روان دی تر نن ورځې پورې. د تبلیغی جماعت بنیاد چې دی هغه مولانا الیاس رحمت الله علیه. بیا مولانا الیاس رحمت الله علیه چې چا لیدلی و، چا ور سره په یو کوټه کې شپې تیرې کړې وې، هغه عالم ما لیدلی، د هغه نوم مولانا عبدالمعبود رحمت الله علیه. د هغه عمر 103 کاله چې ما څه وخت کې لیدو، نو 103 کاله د هغه عمر. نو ما ته د مولانا الیاس صاحب تپوس وکړو چې دا څنګه سړی؟ ما ته وی بچیا بیمار یم، نور خبرې نشم کولی، خو مولانا الیاس ما سره په یو کوټه کې پاتې شوی دی. تقوا یې دومره وه چې یو طالب په مسواک په پوزه والی او د شپې کوټګۍ ته ورغی، ته معافي وغوښته چې ما ته په مسواک داسې کړی وې، هسې نه چې په دې مې خدای ونه نیسي. ته به کې څوک داسې بزرګان به وکړي، دا اوس بزرګان. بیا مولانا عبدالمعبود صاحب ما ته وی چې سحر را پسې راغی، راته وی چې طالب نه خو بیګا ما معافي غوښتې ده، خو پوره تسلي مې نه ده شوې، ته را سره په جرګه لاړ شه. نو وایي زه ځان سره په جرګه بوتلم او طالب له ګیرې ته لاس یوړو چې ما معاف کا، ستا په سر چېرته زما مؤاخذه ونه شي. نو طالب ورته په جړه شوی دی چې ته خو زما استاد دی، نو ما ولې غر کړې، ما معاف کړې. دا یوې تقوا وه چې دا خبره ما ته وکړه، نو ما زړه کې ووی چې د مولانا الیاس صاحب د دې تقوا جماعت دارالمان دی، د اسمان نه راغلی عذاب به جماعت کې چې کوم خلکو په هوا کې ځوړندو، په جماعت کې به خدای خپل عذاب هم نه نازلولو. کم وخت چې په جماعت کې تیر شي هغه وخت غنیمتي. زما عزیزانو، غرغشتو مولانا صاحب دی الله پاک غریق رحمت کی، هغه ټول عمر په قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تیر شوی. یو ورځ زه ورغلی وم نو درس کې شریک وم، نو دا باسو چې د امام صاحب څه مذهب دی د جماعت متعلق او د منځونو متعلق.
دا د مذاهبو بیانو 3 غنټې ورته ما تېرې کړې سهار نه شروع ماسخوتن ته هم ترا ماسخوتن مونځ به هغه په 11 بجې کول 11 بجې نو ما په یو نری غوندې سوال وکړو ما ورته ویل مالجي زه سهار سکولی شم ویل وایه بچه مالجي دا تاسو چې ماسخوتن مونځ دومره لیټ کوئ دا خلک خوبونه یا ورته ویل بچې ما ته وي بچې ما ټول مقتدیان عادت کړي دي ماښام مونځ چې وشي لاړ شي کارونه مو کي یا خوب وکي آرام وکي هغې نه بعد چې 9:30 بجې شي مونږ اذان وکړو چې اذان وکړو نو ویلې بس بیا ښه ماړه شوي په هر څه باندې بیا مانځله راشي اولیاء چې د جومات مشرانی خپل قوم او مقتدیان په داسې رنګ عادت کړي چې مجال شته چې څوک تلفظ وکړي مونږ اوس صحیح زه په بجلیګر کې وم مازدیګر مونځ وکړو یو سړی اوس راغی د دې لنډی ویل مونځ وشو او جي وشو ما ته اوس داسې وران ګوري چې وران ګوري نو معلوم شو که نه نو څه چل دی ویل دا 3مه ورځ ده چې زه راځم او دلته مونځ شوی قد قامت الصلاه نه چې زما بل څه غولې وخوړه یاره د کړکۍ نه مې ورپسې راټوپ کو او راومې نیو نو هغه وخت کې خو زه هلک وم او تکړه وم په دې ځمکه مې وویشتو او په لتو پې وختم هغه ورځ او تر مرګه پورې بیا زما جومات ته نږدې رانغی چې ته قد قامت الصلاه خو د پیغمبر الفاظ دی او تا کوم ځای ته اشاره وکړه دا هم خلق دی او دا هم مزګزار دی او دا هم دیندار دی نو عزیزانو عرض مې دا و چې جومات په خوله راننوځئ تاسو د خپل شان ته وګورئ چې راننوځئ نو داسې به نه ځئ چې راننوځئ دا د خدای عدالت دی سر به دې ټیټي سر به دې صحیح ټیټ به او سوچ او تصور به زړه کې دا کې چې خدای عدالت ته دې راننوتم پیشي مې ده تاسو وایي ستاسو ټولو به دا کار شوی مجسټریټانو سره یا ججانو سره یا پولیس سره یا وغیره وغیره ما لیدلی یې چې ځان ته څه وایي او تاڼې ته ننوځي که نه قسم په خدای سي روان میرزا داسې چل کړی قبل کا اوس مرزا باندې خدا کا زه خرم ډیران ته راکاږم ته تاڼې مرزا څه مرزا صاحب السلام علیکم ته دې بالا ماڼه چې ډېر تسمار خان ځان ته وایي ما په تاڼه کې لیدلي بس پاد لرګي په بنچ داسې کین او زړه کې وایي چې یا الله د مرزا صاحب راته نظر په خو وایي که نه وایي داسې تاسو ټول داسې یې که نه کړت کولی شي مرزا سره سپۍ سره ولدار سره کړت کولی شي د خدای تاڼې ته ننوتې او معمولي غوندې غلطي دې کړې ده نو ناست څنګه یې ولاړ څنګه یې او سلام دې څنګه وکړو او د جومات نه بار د غرونو عمره ګناه دې په سر پرته ده د غرونو عمره او جومات ته راننوتې داسې یا د جمعې ورځ ته سپینه ټوپۍ ساتلي هغه په سر کې او یا یې رومال په سر تړلی نو راتلو سره به داسې ګړی ته وګوري خدای ته ګورئ جومات ته راننوځي سر ټیټ کا خدای ستا عدالت ته راننوتم معافي غواړم
بیا دا درته پته ده دا فلسفه چې ته پوښتنه وکړي چې مولانا صاحب دا لاسونه مونږ ولې داسې تړو لاسونه به داسې تړئ ګوره دی خوا ګورئ دا کچه ګوته او دا کټه ګوته دا به دواړه دې ځای نه تاو کوي او دا درې ګوتې به پرې د پاسه کېږي داسې د دې به دا مطلبي چې البسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزد مو زنجیر ما یا اللہ زما زلد یار زلف خود مشکو دا عنبر پشانی دی لیکن ز خلاص دڑلے غل در تپیش ما انجام بمیسی قیدی دس بیا د امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې لاسونه به د نامه نه ښکته ږدي امام شافعي مذهب دا دی چې په سینه به ږدي امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې نامه نه ښکته نامه نه ښکته کې د امام ابو حنیفه فلسفه دا ده چې نامه نه ښکته لاسونه کېدي نو دا سر ورپسې قدرتي طور راټیټ شي داسې که خیال وکړي داسې چې سړي لاسونه تړي نو داسې نه ودرېږي که ودرېږي داسې سر یې ټیټ د دې دا مطلب چې یا الله اتکړی مې ځان ته واچولې او زه لاس تړلی قیدي ما تا ته پیش دا به د تصور وي د مانځه متعلق دا به د فکر وي بیا چې سلام وګرځي منځو کې بیا به استغفار ووایي درود شریف به ووایي بیا به دعا کوي چې خدای ستا در کې مې پیشي وه معافي غواړم خدای معافي غواړم خدای معافي غواړم اسې نه چې په دې غاویر نشي چې زه مانځه ته راغم او مونځ مې وکړو بار ووتم به لاړم د جنت توتي شم نه حدیث کې راځي دا واورئ په کلاو غوږونو چې یو سړی نیکي کوي تر دې پورې چې د ده او د جنت په منځ کې یو لیشت فاصله پاتې شي یو لیشت ناګانه ته یو کار داسې وشي چې بیا د ده او د جهنم په منځ کې یو لیشت فاصله پاتې شي یو کار تی وشي ار څه ورته خدای په اوبو یوسي او د ده او د دوزخ په منځ کې یو لیشت فاصله پاتې شي دا یاد لرئ یو د خدای بے پروايي داسې ده چې په هېڅ غاوره نه شي که زه په ملاتوب غاوره شم ما نه لوی بې وقوف به بل نه ما نه لوی د پاگل بچی به بل نه چې زه دا وایم چې زه ملا یم ما کتابونه ویلي زه تقریرونه کوم نه توبه استغفار توبه استغفار دا علم به زما په دې مخ راوویشتی شي په قیامت کې چې تا دا علم دې دپاره کړی چې خلک راته مولانا صاحب ووایي خلک راته ووایي چې ډېر ښه تقریر کوي فلانی کوي په دې مخ به راوویشتی شي او حکم به وشي چې خذوه فغلوه ویلیسئ او دې مرۍ ته زنځیرونه ور واچوئ ثم الجحیم صلوه او روانې کوي جهنم ته دا منځونه به په دې مخ در وویشتی شي حجونه به په دې مخ در وویشتی شي پام کوئ یا الله ما هېڅ نه دي کړي خدای ما تا چې اتیا کاله عمري او د اتیا کالو د منځونو ټیم را جمع کړي یاره یو 2 میاشتې به ترې جوړېږي سمجه 2-3 میاشتې چې د اتیا کالو د منځونو په یو منځ خو زه یو 10 منټه به لګي ټیک ده د اتیا کالو د منځونو ټیمونه را جمع کړي 2-3 میاشتې ترې جوړېږي نو تا خدای له 2-3 میاشتې محنت کړی دی چې 2-3 میاشتې تا محنت کړی دی نو د 2-3 میاشتو په بدل کې به تاله چې درکوي جنت جنت به څنګه وي په هغې کې یوه کمره به یوه کوټه د ملغلرې به او د هغې پلنوالی به 8 میله
دا یوې کوټې پلنوالی به 80 میلی. نو ته په ایمان ووایه چې د جنت د غسلخانې قیمت هم ستا دا منځونه دی چې د ملغلرې کوټۍ او پلنوالی 80 میلی چا نور به پکې لاڅئ. نو د 3 میاشتو په محنت باندې به تعالی جنت درکې او د جنت یوه کوټه به داسي ټول جنت چې مال راکوي خدای به څومره وای د یو جنتی چې څومره ایریا ولا ورکړل کېږي دومره ایریا به د یو جنتی چې 100 کاله به پاس مزل کې او خپل حدود به نشي معلومه 100 کاله د یو جنتی به دومره حدود وي د جنت. داسې ټوکې دي یا داسې ماحول مونږ خو هر شي نه ټوکې جوړې قسم په خدای دی چې زمونږ منځونه ټوکې دي زمونږ روجې ټوکې دي زمونږ حجونه ټوکې دي زمونږ خیراتونه ټوکې دي هر څه پورې ټوکې کې نه خدای پاک وایي چې خدانو رام ولی در باندې داسې وخت داسې په کتارونو مدرئ اوړو ته ښځې او نر او هلکان او ځوانان او زاړه وې که در باندې که نه یو ګوتی اوړو ته په کتارونو ودرولی دا خدای کړي بنده څوک دی چې ما به په کتار کې اوړو ته ودرئ دا د هغه کار دا چا ویلي چې دا د هغه کار دی دا پیغمبر ویلي چې کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې تاسو یې دغسې به در باندې حکومت راځي څنګه چې یې دې ځان ته وګورئ چې څنګه تاسو یې کله به در باندې ښځې راځي کله به در باندې جړاګان راځي کله به در باندې نرخزیان راځي خیال دراغه کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یې داسې به در باندې عمرا راځي داسې به در باندې حکومتونه راځي هغه کارونه به کوي چې په سینه کې د غش نه نه باسي او ستا ژوند د هغه وینې به سټي او زخم به دې نه جوړېږي. په دې 50 کاله د پاکستان کې یو حکومت وښایي چې هغه داسې راغلی چې ستا د زړه په زخم یې پټۍ لګولي راغلی دی پکې چېرته خو هر یو چې راغلی دی نوی نوی نشترې ستا په سینه کې منډلی ته چې وی نواز شریف وی زما مینډیک دی مینډک دی که مینډیک دی څټکې دی رایستی دی مینډیټ دی مینډیټ معنا زما اکثریت دی نو دا مینډک چې درنه اکثریت جوړ کړو د اکثریت خو ټول دا غریبان کور ورانی وکنه دی له خدای د ځمکې خولې لرې کا دا خو همدغه وکنه دا نن مینډک خو درنه همدغو غریبانو جوړ کړی دی کنه نو په مغی د نشتر نه نیستو یو بزرګو په دې نریاب کې زمال تشپاوه او دس تناستو مسواکی کولو او دس کولو پاکستان نوے نوے جوڑے دو چا ورته وی جی پاکستان جوړیږي پاکستان څه مطلب دی ویل هندوانو پیرنګیان بلار شي او د مسلمانانو حکومت وي ویل ښا په دې مسلمانانو مې اعتبار نشته دا پیرنګیانو ارمان به بیا خلکو لا ورولي ورې وستو کنه دا مسلمانان د دې اهل دي اول دا کوم منبرانو لچ تاسو وټونه ورکی دا غي بوتاړونو ته وګورئ بوتاړونه د چا د قچر غوندې مخته د چا د بیلونګړي غوندې مخته بوتاړونو ته وګورئ دا نه بوت پکې نشته ما وې اورد یو جلسه کې یو خسته سړی حکمران پکار دی خسته سړی یوسف علی السلام خسته و وزیر خوراک د مصر جوړ شو شپږ میاشتې قادسالي وه او هغه شپږ میاشتې خلک په خپل جمال باندې ماړه ساتلي اوس که ښه موړې که نه هم چې د دوی دې بوت ته وګورې وګې به شي
څوک لنډی دی څوک خنډی دی او څوک د چا غوږ کوږ دی او د چا سپېږمې کږي دي او د چا مړه زنه اوږده ده. هغه ورځ مې یو کتو زنه یې دومره ده. په دغه شرمېدلو خدای اړولي دا ستاسو د خپلو کرتوتونو خپل کردار وجه ده. دا زمونږ د اعمالو وجه ده. زمونږ عملونه دي په دې شکل کې راته متصور شوي دي. په دې شکل خدای ته راجع شئ، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ. او دا جماعتونو کې چې کوم امامان صاحبان دي او علما دي دین سفیدې والی لوی عالم بی په مدرسه کې به مدرسي او په خپل جماعت کې به مقتدیان د الف نه په ب نه پوهېږي، د الف نه په ب. اوس زه درنه یو پوښتنه کوم، تاسو نه وکړم ته څه کار کوې؟ مولا یې؟ بیا خو ښه یې. ته څه کار کوې؟ څه کتابونه وایي؟ تیمم چې وهې په مخ به سوز الله سره کاږي. ولې؟ او چې اودس کې وینځي نو څو ځل به وینځي، او تیمم کې ولې یو ځل دی؟ واه کراکول والا تا هم د قاضي حسین احمد غوندې کراکول په سر کړی دی. په دې به مې بلې جمعې له پوهې ته به یې پوهې دا نور نه دي چې په تیمم کې یو ځل ولې دی او په اودس کې 3 ځله ولې دی. تا ته پته ده؟ هسې مې ځان ستړی کړ. داسې میں عمر تیر شو لکا ڈاکٹر اقبال ہوئی کہ الہی کوئی تمنا نہیں زمانے میں، عمر میری ساری گزری ہے شراب خانے میں. خدا کرے کہ حسینوں کو بھول نہ جائیں ہم، خدا کرے کہ حسینوں کو بھول نہ جائیں ہم، بڑا مزہ ہے حسینوں سے دل لگانے میں. حسینانو سرم چې زړه نه لګولې په خسته او مین شوي نه یې، دنیا ممتبا ده او آخرت ممتبا ده. او خسته د الله نه بل څوک شته؟ څوک شته؟ د جناب محمد رسول الله نه بل څوک شته؟ دی الله نوم په عرش معلا لیکلی دی، دا لفظ الله. او دی الله کې چې څومره حرفونه دي دې نه څه شی راوځي دا به درته بلې جمعې ته هم که ما نه هېرو ما ته یاد کړئ. الله کې څو الفاظ دي؟ الف لام بل ہے بل اس دا اللہ پا اصل کی الہونو کر الہون میں الال شوے دے بیا اللہ شوے او دی کی دا 3 حرف چی دی پا عرش معلا کے چی دے لکلے دے دین سسر روزی اور اورال دا بدر تبلی جمعیتا ہوئے و زما عزیزانو پا عجزہ سر در تا درخواست کوم پرور ولے تاسو ټول دی خدای ډیر خصاتی او خدایم خوشحال لره چې زما دا ګډې وډې اورئ. خو دا درته وایم چې څه وخت دین زده کولو له وباسئ، څه وخت که ماسخوتني
که ماښام وي که سحر مانځه پسې وي څه وخت دین زده کولو له وباسي. په دې علماء محدثینو کې یو عالم تیر شوی دی 1100 تصنیف یې کړي 1100 داغه عمرو 15 کاله په 15 کاله کې 10 کاله د الکتوب ته وباسه څو پاتې شو 55 ٹھیک شو په 55 کالو کې 1100 تصنیف کړي. عقل بدی او خوځي چې داغه کتاب وګوري چې دا روایتو پسې د کم دنیا کې ګرځیدل او راجمع کړي څنګه. که یو تفسیر ابن کثیر وګوري که یو تفسیر خازن وګوري که یو تفسیر قرطبی وګوري چې علامه قرطبی دغه دومره عمر کم ځای نه راوړی چې دا شی لیکلی دی. په خدای قسم چې دا غي لیکلي اوس زمونږ د زمانې چې 80 کاله ملاتوب کړی پې پوهېږي نه په لیکلو یې نه پوهېږي. نو څه وخت دین ته وباسئ کم از کم دومره وکئ چې سهار ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن دا منځونه در باندې فرض دي د دې احکام زده کئ. روژه در باندې فرض ده د هغې احکام زده کئ. حج در باندې فرض دی د هغې احکام زده کئ. د دې به درنه پوښتنه کېږي. خدای د عقل نه بار بار کارونه هم کوي. تاسو په ایمان وایي چې تاسو خوب هم چېرته لیده چې د طالبانو حکومت به راځي چېرته خوب نه لیدلی چې د طالبانو ته ورشه هغه کابل نه چې که پرنا ورځ به پکې ښځې ګډېدې هغه کابل نه طالبانو څه جوړ کړ. مجال شته چې ښځه بربنډه ښکاره شي دکاندار په دکانو کتې شي د مانځه په ټیم کې مجال شته. سره زر په لاس کې داسې وړه مجال شته چې هغه طالبانو نه تر ننه پورې خدای دا کار واغستو. اوس امریکا او برطانیا او روس هغه چېرته دا غواړي چې داسې اسلام دې راشي په دنیا کې چې غواړي دا. نو نن امریکا او روس مسلمان ملکونه خرید کړي دي او دا نظام د کابل په پیورانۍ انجام دی. وګورئ خدا بیگا چاته وی ما وی یا الله د افغانستان د مسلمانانو سره هغه امداد وکړه چې کوم امداد دی په جنگ بدر کې کړی. خدا کم ملائک دی چې د بدر په میدان کې را لېږلي یا الله هغه ملائک دلته م راولي. قسم په خدای چې زه ناجوړه نه وی او زما د خپې ټیک وی چې زه تاسو په کابل کې نن لیدلی وی. دا دې دې لیډران چې دي که نه ورځئ دی او جهاد دی او یو 15 معنا دی 15 باندې یعنې ثابت ټینک دی یو لیډر نو یا هم ځي او طالبان پې ورغلي دي نه په ډس پوهېږي او نه په څه پوهېږي ورشي کابل کې سال جوړ کړی. نو خدای دې امداد وکړي غیبي او یا الله چې په کابل کې سیټ شي نو خدای پاکستان لیم را اوږده کړي پاکستان لیم را اوږده کړي. یا الله چې دلته دا ګلمجمې ګرځي دغه نه خو مونږ په اور کې پراته یو. اوس یې لا تور شهیدونه پیدا کړي او بټوې هم دلته ځوړند کړي دي. او صاحب یو حال نواز شریف ته وایم چې لږې دې خوا هم دعوت ورکړه او خدای خبر چا وزیر اعظمي پرېږدي ګران کار دی په زور چې د جنگ بدر 15,000 ملایکې مخکې وي او طالبان ورپسې وي او په پاکستان راشي چې تاسو سره وځئ زمانه. نن په عرب ملکونو کې چې امن دی سعودي عرب کې وګوره چې امن دی ولې قانون سخت دی کنه. پاکستان کې قانون کم دی قانون شته هیڅ نشته. یو اعلان کوم چې ښځه چا ولیده بار په سړک ویې تختول که تا مانه ښځه بار ولیده مانه دا ګیره کله کوي. اوس خو دې که ښځې سره هسې موډه وواله او پولیس والا ورته چې هلکه ولې دې دا سړی ونیو وایي زنانه یې چېړلې
پام کوه شیخ صاحب زنانه چیړل دا زنانه دي چې دا په سړکو ګرځي دا ښځې دي نو زه په خپله چې په لاره ځمه زه لږ داسې خپې مې خوږېږي وران روان یم وایم یا الله ښځې سره مې موډه ونه لګي که اواز یې وکړو چې بجلیګر ملا په اوږه ووالم ما به د چاپلار خلاص کړي او تاسو هم راته دومره نیکان نه ښکارئ چې بیا به ووایئ چې یاره د بجلیګر ملا غلطي نه وه وایي به چې راشئ که نه تقریرونه یې کول هلته ښځو سره یې ټېلې ووالې تاسو بیا ومنئ نو خدای دې امداد ورسره وکړي عزیزانو دې وخت کې په پاکستان کې هر څه ګپ دی هر څه څومره خبرې چې کېږي ټولې دروغ دي کچکول به ماتوم د نواز شریف خبره دروغ و خطا کچکول یې ورواچولو خلکو ته په غاړه کې او خیرونه غواړي غربت به ختموم د بېنظیرې خبره دروغ و خطا روټي کپړه مکان د بوټو صاحب خبره دروغ وه ټول ګپ دی پاکستان مطلب څه لا اله الا الله دروغ ګپ یو تبلیغي ډله ده دې وخت کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح میشن باندې روان دي او الله دې پې روان لري خدای دې نور توفیق ولا ورکړي خدای دې نور توفیق ولا ورکړي چې اوزګار وخت درته ګوره زیم ملایم په تقریرونو مې بیړه تباه شوه 50 کاله وشو په دې جومات کې په یو سړي زمانه یادېږي چې ما ګیره پرېښي په دې بالا ماڼۍ کې ګیره پرېښي لا څه کوي چې نور په نالت شوي دي چې زما تقریرونه اورېدلي دي که نه نور په نالت شوي دي سمېده خو یې لا پرېږده نور په نالت شو تبلیغ والاو سره 2 ورځې کښېنه 3 ورځ به دې بیا خط اغوستی نو په تبلیغ کې زما چې کوم شیخ وخت هغه 2 دي او دا درته په ایمان ویم چې دړه خبره کوم او بیا درته په ایمان ویم چې دړه خبره کوم د مسلمان شکل څنګه پکار دی زما زوی دی نو هغه د پرتوک دې ځای پورې ما خپې ته وګورئ دومره دا پنسه اوچته دومره او دا دومره پنډه بربنډ دی اوس مسله دا ده چې دا ګیټای به بربنډه ساتي او ګیټای نه لاندې به پرتوګ نه هغه دومره کړي نو ما ورته چې هلکه دا پرتوګ لږ ښکته کړه ما ته وایي چې حدیث کې نه دي راغلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لنګ به الی نصف الساق تر نیمې پنډای پورې به نو د پیغمبر لنګ به تر نیمې پنډای پورې نو ما هم ځکه دا نیمه پنډای بربنډه کړې اندازه کوه هر یو تبلیغي ته چې ګورې ته بیا چې بډې والي دي ها بیا ګیره بیا پټکې بیا خبرې د مسلمان شکل شباهت چې څنګه پکار دی په تبلیغ کې د سړي شکل داسې شي ټیک شو مسلمان لا چې خبرې څنګه کول پکار دي نو د تبلیغ کې د سړي خبرې داسې شي دا 2 سیزونه زما پړه نقش ده چې په تبلیغي جماعت کې د سړي شکل د سړي شي او د مسلمان شي او خبرې د مسلمان شي او زما خبرو ته ګوره زه پکې کنځلم کله کله وکړم دا خو زه تبلیغ کې نه یم ګرځېدلی که پکې وګرځېدم نو زما دا خوله به هم ټیک شي اوس هم زما دا خوله لږه ټیک نه ده کله غوسه راشي نو ګډې وډې مې خولې نه وځي نو عزیزانو نن دا خلک هم خلک نه پرېږدي نو عزیزانو دا دواړې مهربانۍ د خدای په تاسو مونږ وکړي الله پاک دې د مولانا الیاس رحمت الله علیه میشن زمونږ نصیب کړي او الله پاک دې د کابل د طالبانو په نظام باندې رحم و کرم وکړي او خدایا ستا د پیغمبر صحابه په کابل کې پراته دي په پیمنار مقبره کې د صحابهو لاشونه اوس هم ثابت په قبرونو کې پراته دي لیدلی شوي نو یا الله دا صحابه په خاطر خدای کابل په صحیح مانو کې چې دا څنګه روان دي ته ابداد وکړه واخر دعوانا الحمدلله